إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. زما د دین اسلام عزتمند مسلمانانو دا کم آیات کریمه چې ما ستاسو په مخ کې د سورۃ بنی اسرائیل نه تلاوت کړله په دې کې الله سبحانه و تعالی یو بهترین واقعه ذکر کړي. الله رب العالمین وای مؤمنانو ته چې اے د ایمان خاوندانو او اے مسلمانانو تاسو د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. الله رب العالمین اول وی وقضى ربک فیصله د رب ستا دا ده چې ته به د الله رب العالمین سره شریک بنه جوړې. الله رب العالمین سره شریکان جوړول دې ته ویل کېږي مشرک او مشرک له الله سبحانه و تعالی په جهنم کې به ځای ورکړي. زما عزت دا رنګ ډېرو احادیثو کې راځي چې الله سبحانه و تعالی مسلمان ته هر یو ګناه به معاف کړي د قیامت په ورځ باندې، خو مگر شرک چې کوم دی چا چې شریک جوړ کړی الله تعالی سره دا به معاف نه کړي. زما عزتمندو دا پوه شئ چې دا یو عظیم جرم دی او د شرک ځان له مستقل موضوع ده. زما عزتمندو بیا الله رب العالمین ورپسې وای وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به ښه سلوک کې احسان به کې مور او پلار سره. اے مؤمنانو اے د ایمان خاوندانو نن سبا خلکو د آیات برعکس عمل شروع کړي او مور او پلار سره بد سلوک کوي. زما عزتمند مور او پلار سره ښه سلوک څه ته ویل کېږي؟ الله سبحانه و تعالی په قران عظیم الشان کې دا خبره ذکر کړې ده چې ته به مور او پلار ته د اوف کلمه به هم نه استعمالې. پاتې دا خبرې چې مور او پلار پسې ټوپک را واخله، ډانګي را واخله، تبرګي را واخله، مور او پلار سره ته جنگ کې بد اخلاقی کې. زما عزتمندو د دې انسان به څومره جرم وي، دا څومره غټ مجرم شو. داسې خلک موږ لیدلی دي چې خپل پلار لس او شل او وډزه ایستلي. زما عزتمندو دا ډیر بدبخت انسان دی، د الله سبحانه و تعالی د آیاتونو نه انکاري انسان دی، د قران عظیم الشان نه انکاري انسان دی، رسول الله د احادیثو نه انکاري انسان دی چې دا ورته وایي چې ته د رسول الله تابعداري کوه ځکه چې رسول الله په احادیثو کې دا خبره ذکر کړې ده چې ته د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوه او د بدو نه ځان وساته. زما عزتمندو مفسرین دا خبره ذکر کوي چې دا اوف لفظ چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم الشان کې استعمال کړی دا نو دین عینا و داسې یو لفظ نه چې الله رب العالمین دیو لپاره استعمال کړی وي.
یعنی مطلب دا چې دا اوف لفظ به نه وي اوف نو چې دا لفظ نه وي نو دا نور کنځلې او وغیره بد اخلاقي دا خو په طریقه اوله سره به ورته نه وي. او مسلمانه ته د غفلت په خوب باندې اودی، ته د مور او پلار نافرمانی کې امید د جنت بساتي چې الله سبحانه و تعالی به ماته جنت راکړي. مسلمانه دا واوره اے انسانه، مسلمان خو درته په دې باندې نشو ویلې چې الله سبحانه و تعالی اول خپل حق ذکر کوي چې الله تعبدوا الا اياه، د بل چا بندگی به نه کې، د الله رب العالمین بندگی به کې، او دویم به څه کې وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به ښه سلوک کې، ته مور او پلار سره الټه چلیږي، کنځلې کې، جنګ ور سره کې. داسې خلکو نه مونږ اورېدلي دي چې خپل مور او پلار د خپل کور نه ایستي، کور نه زما عزتمندو. سبحان الله. دا واوري خلق وای مشهوره مقوله ده، وای څه چې کوي هغه به ریبي، څه چې ته نن په دې دنیا کې کې سبا به تا سره همدغه به کېږي زما عزتمندو. نه به بیا د زوی نه ګیله کې، او نه به د مسي نه ګیله کې، او نه به د خپل خاندان نه ګیله کې. داسې مشهور خلکو ای خلکو تاسو داسې واورېدل کړه چا چې خپل پلار نافرماني کړې وه، زوی د هغې نافرمانه دی، نن نافرمانه. بیا دا زوی نه ګیلې کوي او جاړي، وجه څه ده؟ تا د خپل پلار نافرماني کړې وه. که تا چېرته د خپل پلار تابعداري کړې وې نو نن به دا زوی ستا تابعداري به کړې وې زما عزتمندو. د مور او پلار دومره حقوق دي زما عزتمندو چې رسول الله وایي که چېرته ستا د مور او پلار دا د کافر ولې نه وي، خو دې عزت بکې، دې ته به خوراک به ورکې، دې سره به صحیح تعلق به ساتي. په تا باندې دا حق نشته چې ته دا مړ کړې. زما عزتمندو عبدالله ابن عباس فرمایي دا وایي چې انی لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدین. دا وایي زه هیڅ یو نیک عمل داسې نه پیدا کوم، ما ته نه ده معلوم داسې نیک عمل. لا اعلم ویل زما عزتمندو، وایي هیڅ یو نیک عمل زه داسې نه پیدا کوم چې هغې باندې زه الله رب العالمین ته ورنږدې شم. وایي من بر الوالدین، مگر چې کله د مور او پلار سره نیکی کې، احسان کې، په دې باندې به الله رب العالمین ته به ته ورنږدې کېږي. دا د الله رب العالمین دا قربت سبب دی. اے مسلمانه که ته ځان خپل الله رب العالمین ته ورنږدې کول غواړې، مور او پلار سره نیکي کوه. که ته چېرته خپل ځان الله رب العالمین ته ګرانول غواړې چې د الله رب العالمین ما سره د مینه وکړي، خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوه، اخلاق کوه ورسره. زما عزتمندو مور او پلار ستا هغه مهربانه دی چې وړوکی وي ته شپه او ورځ به تا ته ګیره کوله، او خصوصا مور. اے مسلمانه چې نن تاله په 20 او د 25 کال عمر کې تاله واده وکړلو، هغه کجې پجې ښځه درته ګرانه شوه او د مور او پلار په نافرماني کې ته اخته شولې. ولې زما عزتمندو چې حق جوړېږي، اول حق هغه به د مور او پلار به جوړېږي. مور او پلار سره چې انسان کله ښایسته اخلاق کوي، مور او پلار خوشاله وي، مور او پلار زړه ورته دعا کوي. ولې وجه دا ده چې دا انسان مخکې وړوکې بچی وي، ته دغې مور او پلار تا ته پرتوک واچولو، دغې مور او پلار ستا کفالت وکړلو، ته وړوکې وي، ته به اور ته تا ځان غورځولو، مور او پلار به ته بچ کولې. دغه ښځه خو هغې وخت کې نه وه که نه چې ستا تابعداري به کړې وې، او ته به نیولی چې اور ته ونه غورځېږي، بلۍ نه ونه غورځېږي، چت نه ونه غورځېږي، کوهي ته ونه غورځېږي. نن چې ستا 30 او 25 سال عمر شو، دغه ښځه دله راوستله، دا درته مهربانه شوه او پلار درته مقبوض ترین شو.
زما عزتمند مسلمانانو اول چې حق جوړيږي اے د ایمان خاوندانو اے مؤمنانو چې په الله او په رسول الله باندې تاسو ایمان لرئ اول د مور او پلار حق جوړيږي اول چې ته عزت کې د مور وکا بیا رسته خزدا اول چې ته جوړه اخلي مور لا واخلا بیا رسته خزدا اول چې ته قدر او شفقت پکې اخلاق چې ور سره کې مور سره وکا بیا رسته خزدا دا خزدا ته په 25 سال او په 30 سال عمر کې رااله او مور ته وړو کې غټ کړلې مور به درته شپشب ګیروله تا چې به جړل مور به شپشب ګیروله درته زما عزتمندو دا دی هغه مور ده د دغه مور نافرمانی مکوه د دغه مور تعبیداری وکړه که چېرته ته د دې نافرمانی شروع کړي الله رب العالمین به د دې په بدله کې دله عذاب به درکړي عذاب زما عزتمندو او د الله رب العالمین رانیول او عذاب دا انتهایی ډېر سخت دی د دې د وجه نه زما عزتمندو اسماء رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو لاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه چې اے د الله رسوله زما مور راغلی ده زمون کړه او زما مور چې کومه ده هغه کافره د ایمان نه راوړې نو آیا زه دې خدمت وکم او کنه وای زه دې خدمت وکم وغیرہ د خوراک نور څه عزت د دې وکم او کنه څه چل وکم ورسره رسول الله ورته وای نعم او تر دې خدمت وکا زکه چې ستا مور او پلار دې ته بل دې خدمت کې نو زما عزتمندو مور او پلار ته هیڅ هم نه ویل کېږي دا زمون اسلام دا خبره کړی دا کته ستا ایمان قوي او مور او پلار دې کافری زده هغه زنه لاړ شه ته دې لاړ شه مور او پلار په ځای باندې پریدا مور او پلار ته هیڅ نه ویل کېږي خلک نن سبا باندې کوي چقړه پکړه خزه خپل باندې کوي او مور او پلار ته کله وای چې د دې دماغ خراب دی کله وای چې موز نه کوي کله وای نسوار کوي کله وای سیګریټ کوي دا د خلکو باندې دي اصل خبره سره د الله رب العالمین تابعداري نه ده د دې خزه تابعداري خلق بیا مونږ ته وای تاسو تیزی کوي تاسو دا شی کوي هغه شی کوي زمون په علماو کې دا شی موجود اول په ما کې بیا په نور خلکو زمون زړه خزه محبوب ترینه ده خزه چې مونږ ته وای چې لاشه د خشاک یو ګډه راوړه بس خړ پرس خاخله په پاسې کو موږ باندې یو ورزه بس هغه چل مونږ کو خبره منو پلار مونږ ته دا خبره کوي چې زوی پاسه موز وکا تلاوت وکا دا په مونږ باندې بدلېږي زموږ دا زموږ استاد د ایمان علامه ده دغه رنګ مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده زموږ دین اسلام دا ډېر د عدل والا دین ده زما عزتمند مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کله وای د زوی دا حق نه جوړیږي د زوی چې د پلار سره بحث مباحثه وکي د زوی دا حق هیڅ کله نه جوړیږي چې ته پلار سره را لګیږي او بحث کې مباحثه ور سره کې او دغه رنګ دا خبره کوي چې کله زوی او پلار دواړه عالم وي نو زوی دا حق نه جوړیږي چې دا دی پلار امامتي وکي جمع پلار نه ورکي ځکه چې حق د پلار جوړیږي چې دا دی جمع ورکي او خلکو تاسو نن د غفلت په خوب باندې او د قرآن نه خبر د احادیث د رسول الله نه خبر چې د مور او پلار کومه مرتبه ده زمون دین چې ده د کې د خزه مرتبه مشته چې خزه به څومره حق ورکه خپل خزه سره به څنګه تعلق به جوړه څنګه به تعلق ساتي څنګه به کور کې راستل پاتې دل به ور سره کې څنګه به کورواله ور سره کې څنګه به لباس ولکه څنګه به بچی نه به لباس کې د بچی کفالت بسنګ کې نو دغه رنګه د مور او پلار حقوق په طریقه او ناصر الله رب العالمین ذکر کړی دی زما عزتمندو الله رب العالمین په قران کې فرمایي وقل لهما قولا كريما وې د مور او پلار سره
پستی او نرمی او خیسته خبرې کوي ځکه چې مور او پلار دې بوډاګان شي دی په معمولی خبره باندې ماشوم باندې خپه کیږي مور او پلار چې بوډاګان شي نو دیو سره صحیح تعلق ساته دا چې په څه شي باندې خوشالېږي هغه ورلره کوا په څه شي چې خپه کیږي هغه مکوا او انسانا چې خزر کباب راوړي مور او پلار له یو دانه امرت راوړه چې خزر سره خسته خبرې کې خاندې ټوکې ټکارې کې او پلار ته دې ځان نه بېلکۍ زمری جوړ کړی او انسانه ښځې سره موږ دا نه وایو چې جنګ وکړه ښځې سره موږ دا نه وایو چې بد اخلاقي وکړه ښځې پسې ټوپک راواخله نه ولې هغه د الله مسلمان نه زما عزتمندو مور او پلار سره صحیح تعلق ساتي ته ښځې له 10,000 روپۍ ورکړه خو ښځه ډېر یو ناشکره مخلوق دی دا په دې باندې نه راضي کېږي مور او پلار له 100 روپۍ ورکړه چې دا واخله په دې باندې ځان لا یا کیک راواخله یا فروټ راواخله هغې زړه به درته دعا کوي او دغه رنګه حدیث کې راځي چې د مور او پلار دعا وي او که خیرې وي د بچي په حق کې دا خامخا قبلېږي زما عزتمندو دا ډیره اوږده موضوع ده خو زه ترې یو مختصر خبرې تاسو ته ذکر کوم دغه رنګه مور او پلار هغه مرتبه لري زما عزتمندو معاویه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم نا دا تاسو وکړو چې یا رسول الله من ابر من احق بحسن صحابته یا رسول الله د اسمان نه لاندې او د ځمکې نه پاسه داسې زما رشتہ داران څوک دي چې زه د هغې سره نیکي وکړم او الله رب العالمین د هغې اجر او ثواب ماله راکړي رسول الله ورته څه وایي و امک ستا مور ده فقلت ثم من وی بیا ما ورته ویل چې یا رسول الله مور پسې مور ذکر خو دې راته وکړلو بیا ورپسې څوک دی وی بیا راته ویله چې امک مور دې ده دریم کرته بیا راته ویله چې مور دې ده وی په څلورم کرته راته ویله چې پلار دې ده بیا پلار سره احسان کوه او وی بیا ویله چې ثم اقرب فالاقرب بیا ورپسې نږدې او بیا نږدې د تر زامن شو د باماد زامن شو بیا ورپسې ورځه خو نبی علیہ السلام دلته د مور په باره کې درې کرته دا خبره ذکر کړه چې اول دی مور سره ښه کوه درې پیرې دا ویل څلورم پیرې ویل چې پلار سره ښه کوه انسانه سوچ وکا ستا د مور ته نه میاشتې په ګېډه باندې وګرځولې کله ستا د پیدایش په وخت کې د مور دې ډېر تکلیف تیر کړلو دینه بعد زما عزتمندو پلار باندې بازار کې ګرځېدلو پلار باندې جمعات کې ناسو پلار باندې یو ځای او بل ځای به ګرځېدلو او دغه مور طالب ته در کولو دغه مور با تا ته کپڑے به بدلولې ته به لمبولې ته به په کلک ځمکه باندې نه سملولې چې زما دا زوی زما دا لور دا خوږ نشي چې هغې به د کور کار کولو ته به په غېږ کې به اخیستلې ستا دا هغه مور دی چې نن دې په خپله ښځه باندې دا غوره کړې ده اے مسلمانانو اے د الله بندگانو راځي الله رب العالمین دا یو لویا مرتبه موږ تاسو لپاره راکړی دی یو چانس دی چې مور او پلار سره موږ تاسو نیکی وکړو الله رب العالمین با موږ نه به خوشاله شي جنت به راکړي د مور او پلار زړه به موږ ته دعا به وکړي خلق نن سبا را لګيږي مور او پلار ته هغه رد بدی وای زما عزتمندو هغه رد بدی مور او پلار ته چې خلق هریانه شي چې دا سکه خزه به کړي ام دغه مور او پلار به ولا خزه کړي تک تور به
پوزه به یو طرف ته کږي غاښونه به بل طرف ته وي خپې به د کجې خرې غونده کړي دې ته به هغه غوره شي خو مور او پلار به ورته محبوس ترین شي ای ځوانانو تاسو ته وایم چې شل کاله او 15 و 18 کاله مخکې دا ښځه چېرته وه تاله به روټۍ چا درکولې تاله به د لامبل اوبه چا به وړلې کپړې به دله چا ایسرې کولې ته نن سبا دغه شی چې دله راوستلو 20 کاله بعد ته د دې قدر عزت کې او مور او پلار پسې ډانګي اخلي زغلې د کور نه او مسلمانه داسې هیڅ کله ونه کی او دا د اشنا خبره ده تاسو نصیحت نکوم دا شروع ده په دې دنیا کې نو دې ځان وساته اے مؤمنانو که تر نن پورې تاسو دغه نافرمانی کې اخته شوی وي نو راځي نن الله رب العالمین ته په صدق سره توبه وباسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې د ژوند ابتدا نه واخلا او د ژوند تر اخرنی لحظات پورې الله رب العالمین نافرمانی کې انسان اخته شوی وي خو په صدق سره چې کله الله رب العالمین ته دا توبه وباسي الله رب العالمین بر دې ټول ګناهونه به معاف کړي الله رب العالمین زمن غفور رحیم ذات د زما عزت مندو دغه رنګ یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ایرالو او دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه چې اې د الله پیغمبره د جهاد فضیلت می اوریدلې ده جهاد سره می مینه ده خو لیکن وسو طاقت می نشته چې جنگ وکما رسول الله ورنا یو ناشنا تپوس کوي وای مور او پلار دې شته او که ژوند دي صحابي ورته وای چې پلار خو می وفات شوی دی خو مور می ژوند دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای دغه مور سره په ټول عمر کې خکوا د جهاد بدله به درته ملاويږي د حج او د عمره بدله به درته ملاويږي دغه فضیلت به درته حاصلېږي اے انسان هغه مجاهد چې په غرونو کې ګرځي خړ پړی پنسه سورې پکول سورې هر وخت د ډرون نه په یره کې دا دشمن نه په یره کې د ګولۍ سره مخامخ د سینه د هغې روټۍ نه د بالغ په ځای باندې سرته کاڼې ږدي د سوپې په ځای باندې خلک په سوپه کې سملي هغه په غنو کې سملي د هغې نه چې تا ته دا مرتبه په کور کې حاصلېږي آیا دا به څومره ښه مونږ او تاسو ته دې اهمیت نه پیژندل ځکه مونږ په سپک نظر باندې ګورو زما عزتمندو دغه رنګ بل یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر علو او ورته وای اے د الله پیغمبره ز جهاد لازم جهاد سره زما انتهایی اهم مینه د جهاد لازم د الله پیغمبر ورته وای وای آیا مور او پلار دې ژوند دي او کمر دي دا ورته وای او مور او پلار خو ژوند دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ورته ففيهما فجاهدوا د دغه مور او پلار خدمت کوا دا ستاسو لپاره jihad در دې خدمت کوا وای د دې مرتبه د جهاد کې څومره ثواب څومره فضیلت دا به درته په کور کې به ملاويږي آیا دا څومره خبره ده او مسلمانانه ته نن د دې په قدر او په عزت باندې نه پوهیږي زه درته وایم چې ورشه یو ځکه مزدوري کوا او غټ غټ بلاکونه د سیمټو بوجي او چتاوا او الله رب العالمین با دا خلک چې کوم دي دا با د دې روپۍ به تعالی درکې او بل طرف ته زه درته وایم چې خپل کور کې کینا خو الته سیمټ چوچته 1200 روپۍ دیاړي دا او دلته چې کور کې کار کې 800 روپۍ دیاړي دا ته به مړ کې په صفا کپړو کې ناسمه او دمه ناسمه او آرام ناسمه ماته دا 800 هم به تر دي نو آیا سړي خیال دی
د دې هم دا مطلب دی انسان خپل کور کې کینا خپل پټی کارم کوا خپل زنانه سرم کینا خپل بچی سرم کینا میل مبرس فتوا غب شپم لگاوا خدا مور او پلار اطاعت هم کوا الله رب العالمین با د جهاد بدله به تعالی هم دغه کې بدل کړي دغه رنګ زما عزتمندو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جنت ته لاړل جنت ولیدو د معراج په شپه باندې جنت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو یو کس پکې خسته ناسو او د قران عظیم الشان قرأت کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین نه تاسو کوي چې دا څوک هغه ورته وای چې دا حارث ابن نعمان دی ولی وجه داوا وکانه ابر الناس بامه وای دا هغه شخصیت وو چې دی به خپل مور سره خصلوب به کولو نن مرتبه او مقام داده چې په جنت کې ناس دی او د قران عظیم الشان قرأت کوي مور او پلار سره د خصلوب کول زمای معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه وای چې ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس وصیتونه کړیو چې ته په دې باندې عمل وکا او دا به لازم کې یو پکې داده وای هغه لس وصیتونه دا یو وصیت پکې داده کچیرته تا ته مور او پلار وای چې خزه او مال پرېږده نو ته به د هغې خبره نه رد کې او د هغې خبره به ته منې یو وصیت پکې دا و دغه رنګه جابر رضی الله عنه فرمایي د بخاري صحیح حدیث دی دا وای زما مالم او بچیم مو وای زما پلان را لګیدل دا مال رانا خرڅولو ختمولو وای زه رسول صلی الله علیه وسلم خو ته رالم او ما ورته ویلا چې اے د الله پیغمبره زما بچیم دی او مالم د پلان را لګیږي او مال دا مال خرڅي زما دا بچی به د لوګي د لاس به مړ شي رسول الله ورته سوی انت ومالک بأبيك ويتا او استاد مال دا استاد پلار دی وره چې پلار دی هر څه کوي ستا په کې څه کار نشته دی دینه ثابت ده شو چې کله میراث زمکه دا تقسیمیږي پلار چې زوی له حق ور نکي نو دا په زور نشي غسر زما عزت مند دا ځکه خلک موږ لیدل دي چې خلکو پس جرګي ورلېږي چې زما پلار مال دا شي نه راکې دا کوي ظلم کوي دا کوي دا کوي زما عزت مند دا نشته په اسلام کې دغه رنګه د مور او پلار حقوق بیان شول زما عزت مندو یو بل صحابي دی عبد الله ابن عمر دا وای چې ما یو خزه سره تعلق جوړ کو ډیره زیاته مې خوخوا او د حسن والوا او ډیر په شوق او په مینه باندې ما دا خزه وکړه وای کله چې دا خزه ما وکړه نو زما پلار ته خبر شو عمر فاروق وای ډیر ته ویلا چې نه دا خزه چې کومه ده دا ته طلاق کدا پرېدا نو ای ځوانانو چې کله یو کس محبوبې سره عشق وکي په مینه واخلي هغه په مرګ دا تیاری مرګ دا موږ ته پته ده هغه باندې هغه خپل ظالم شرمای ظالم وجني خو بل چاته نه پریدي نن سبا خو تاسو اوري کنه په میډیا باندې دغه شان دی کلی کې علاقو کې چې الک په جنۍ باندې مین شو ځان مړکو یا جنۍ ځان مړکو یا هلک مړکو نو د دې صحابي خبره ته غوښه دا د پلار د دې خبر په باره کې انکار وکړلو چې نه دا خزه خو نه پریدم رسول الله خو تعالی
رسول الله خو ته رالو او ورته ویل چې اې د الله پیغمبره ما خو داسې یو جنۍ سره واده وکړلو و مې کړله خوښه مې وه او ډېر د حسن واده ده زما انتهایی خوښه ده او پلار راته اوس وایي چې دا ته طلاقه که او پرېږده څه وکړمه رسول الله ورته څه وایي رسول الله وایي یا عبدالله طلق امرأتک اے عبدالله ته دا خپله زنانه دا ته طلاقه که او د پلار خبره ومنه او خیر دې ته به بله وکړي زما عزتمندو چې یو انسان دغه شان زنانه پرېږدي چې مینه او محبت ورسره جوړ کړی وي تعلق ورسره جوړ کړی وي نو پاتې هغه نورې خبرې شوې چې خلک نن سبا مخې ته کوي چې کله د یو شکل مبارکي هغه ښځه چې د مزد معنه به وله نه ورځي هغه ښځه چې حسن او جمال بنوي یو پنسه به شلېدلي کور کې چې ګرځي په خټو کې چپړې به نه اچوي هغه کمعقله او بې عقله ښځه چې نه د دین تابعداري نه د خاوند پوره تابعداري کوي او دغه خاوند ځان نه زناور جوړ کړی بیا هم دغه ښځه را اخلي او په مور او پلار باندې غوره کوي مسلمانانو اخیری خبره زما دادا که چیرته تاسې د مور او پلار نه پرمانی وکئ د جنت بوی به در باندې حرام وي دغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا مور او پلار دا د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده ستا خپله خوښه ده که ته دا غورځې او که پرېږدې وستا خوښه ده که د جهنم دروازه دې لرې کړله د جنت دروازه دې لرې کړله جهنم ته به ځې او دغه رنګه زما عزتمندو حدیثونو کې دا هم راځي چې د مور او پلار رضامندتیا دا د الله رب العالمین رضامندتیا وي او که د چا نه مور او پلار خفه و نو دی نه به دی نه چې کوم دی الله رب العالمین به خفه وي مسلمانانو په اخره کې زه یو خبره کوم چې د مور او پلار تابعداري وکړي مور او پلار د انسان ډیر رحم دل وي زما عزتمندو هیڅ کله مور او پلار نه غواړي چې زما زوی زما لور دې په غلطه لار باندې روانه شي او نن سبا په دې زمانه کې په دې عصر کې چې د مور او پلار نافرمانی کوي هغه د زوی کوي زوی لور نن سبا ډیره تابعدار وي د پلار او هغه زوی اے مسلمانانو خپل زامن د الله رب العالمین دین لارې ته وباسئ د قرآن او حدیث درسونو ته کښېنوئ که چېرته دیونه علما جوړ شي ستاسو لپاره به همیشه دا دعا کوي زما عزتمندو زما به ډېر ورونه وي زما خپل ځاني ورونه شته خو زه د هغې نه دا امید نه ساتم او دا خیال مې پرې نه راځي که چېرته زموږ مور او پلار ته دعا کړي زموږ نیکه او نیا ته دعا کړي مونږ چې دې لارې ته راوتلي یو دا په مونږ باندې د خپل پلار رحم و زما عزتمندو چې الله رب العالمین قرآن او حدیث دین ته کېنولو نن الحمدلله ثم الحمدلله هر مونځ کې چې دعا کوو هر مونځ کې اقامت او د جمع په منځ کې چې دعا کوو زما عزتمندو د اذان او د اقامت په منځ کې مور او پلار پکې خصوصي یادو دغه رنګه حدیث کې دا راځي چې نور باندې هیڅ په کار را نشي خو هغه زوی چې ته تینا عالم جوړ کې او مور او پلار ته دعا کوي الله رب العالمین با که ته مړ وي او که ژوندی وي خدا صدقه جاریه ده او الله رب العالمین به دا درته رسوي زما عزتمندو زه چې نن د دې ځینه تاسو ته بیان کوم زه چې نن سبا په دغه سپین رومیان کې په دغه کپړو کې صفا ګرځما او مدرسه کې ناسمه دا په ما باندې زما د پلان ډېر انتهایی احسان دی زه خپل پلار ته والله بالله ثم الله د زړه نه دا دعا کوم چې دغه مشکلات دور کې چې واړه واړه ماشومان ریړو ته ناسي هغه 300 400 500 روپۍ ماخام کور ته راوړي او زه پلار دغه قرآن او حدیث ته کېنولې ما د کور هر مشکل کار چې کوي هغه په خپل ځان باندې برداشت کوي
خو لیکن په ما باندې سبق وي په دغه زمانه کې اے مسلمانانو هر یو سړی د خپل بچي د لارې ته وباسي هر یو سړی د خپل زوی او د بچي تابعدار دی جوړ شي هر یو زوی دی خپل مور او پلار ته دا دعا همیشه د پاره کوي زما عزتمندو یو زمانه دا سوا چې مونږ ته به کله پلار ویل سبق وایو زما بزرګ کې به دا خبره راتلله چې دا پلار مونږ نه تنگ د کور کې څه وجه ده مونږ نه پوهېدل په دې باندې مونږ پلار حالانکه ډېر واړه ایستي و دې سبق ته خو د شیطان وسوسې وي او زمونږ د دماغو کمزورتیا وه نه مو منله چې یو ورځ پلار سره روان وم په لاره باندې او پلار ماته دا خبره وکړله چې ګوره تا خو سبق پرېښودلو او وروسته روانو مغزه ماته وسم یاد دی وایي تا خو سبق پرېښودلو او اوس په خیرنو کپړو کې ګرځې سبق به دې ویلی وی نو څومره خوند به یې کولو دومره انتهایي زړه مې خفه شو زما عزتمندو ما ویل رښتیا خبره کوي هغې نه وروسته په خپل طبیعت باندې ما سبق شروع کو او دغه دعاګانې ما د الله رب العالمین نه کولې د شپې او ورځې چې یا رب العالمین زما مور او پلار په زړه باندې رحم وکړي زما د ورونو او د کور خلکو په زړه باندې رحم وکړي چې ما د مدرسې ته وباسي او دغه رنګه ما سبق خپل طبیعت نه شروع کړلو او کله چې زه رالم خپل طبیعت باندې کور نم دغه شانت رالم زما عزتمندو ماسوتن و هیڅ مې نو راوړی صرف د بسترونه بغیر او سر ته مې بلاک کېښودلو ډېر ملګري وو ولاړو دغه شان څه وده د شپې تقریبا اوړی 12 بجې وي نو ما هغه ملګرو د شرم د وجې نه بار موږ وده ما خپل سپین رومیان په یو بلاک باندې واچولو او سر مې پې کېښودلو ما وایي د هلکان خبر نه شي اولنۍ شپه مې وه مدرسه کې یو مرګري لري نه ولیدم الله رب العالمین دې ول علم نافیه ورکړي او الله رب العالمین دې ښه تکړه عالم جوړ کړي هغې راله خپل بالغ راوړلو وایي دا کېده وه زما عزتمند د شپې او ورځې به ما الله رب العالمین ته دا چړاګانې دا دعاګانې کولې چې الله رب العالمین زما د پلار په زړه باندې رحم وکړي او انتهایي ما سره کلک وایي ته بیا ډوب به وکې نه به زما عزتمندو هغې نه وروسته زه هم دغې دین ته راووتلم او نن سبا الحمدلله ثم الحمدلله چې بیانونه مو په ګروپونو کې هم چلیږي داسې هم چلیږي او انشاءالله الله رب العالمین راله صحیح جرأت او دا یې راکړلو زه انتهایی شکرګزاره یم دعاګانې کوم نن هم د دې ځنه د جمعې مبارکې ورځ ده یا رب العالمین زمون پلار ته اوږد عمر ورکړي یا رب العالمین زمون مور ته زمون ورونو ته زمون کور والا خلکو ته یا رب العالمین دیو په عمر کې برکت واچي ما سره انتهایی را سره احسان کړی د مور او پلار ورونو او کور والا زما عزتمندو دغه خلکو را سره انتهایی احسان کړی دی او الله رب العالمین دې دغه بدلی ورکړي زه اخره کې دا خبره کوم که ای زما پلاره ته دې خبرې نه خبر شي په دې خبره باندې هیڅ کله نا امید نشي الله رب العالمین نه ستا و اته زامن به هغه کو به زتا ته داسې یم الله رب العالمین دې ستا عمر کې برکت واچي خو کله که وفات هم شي زه به ستا دپاره دعاګانې غواړم زه ستا دپاره وسم غواړم اے پلاره ته تپوس وکړه د خپل اته بچي چېرته ماسوتن کې کېنوه او ټولو پلارانو خپل بچي کېنوئ او دا وله قسم ورکوئ که چا مور او پلار ته دعا کړې ده ادب چې زده کېږي ادب د دغې لارې نه زده کېږي د دغې قرآن او د حدیث نه زده کېږي زما عزتمندو اخري دا خبرې وي چې ما د مور او پلار په باره کې وکړلې او الحمدلله تر ننه پورې د پلار نه زه داسې حیا کوم چې پلار په مخ کې موږ خبرې نشو کولی که زیاتره زما په زړه کې څه خبرې راشي نو زه مور ته ویم خو پلار په مخ کې خبرې نشو کولی ای ځوانانو ټول د الله رب العالمین صحیح بندگان جوړ شي تابعداران جوړ شي
او د دغه کارونو نه تیر شي او زنانو ښه عزت وکړي خو په مور او پلار باندې مه غوره کوئ که چېرته تاسو دا په مور او پلار باندې غوره کوئ نو دا واورئ چې د جنت بوی به در باندې حرام شي او چې د جنت بوی حرام شوه جهنم ته لاړلې او چې جهنم ته لاړ شي نو لاړ نیک اعمال هر څه دې تباه او برباد شولو لاړې غرق و پر شو زما عزتمندو مؤمنانو الله رب العالمین دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې هر پلار لدا جرأت او دا ورکی چې خپل بچي او دا توفیق ورکی چې د قران او حدیث لارې ته وباسي او خصوصا د پیسو تمرین نه کوي د بل څه نه کوي چې کله پلار مړی او تور شپه او په هدیره کې پروت د خاور په منځ کې او ګټ در باندې یې خوځېدې نشي او بغیر د هغه سنه چې صدقه جاریه ورکړي وي بغیر د هغه سنه چې دعا دې ته رسیږي نور څه نه رسیږي او پلارا دا زوی چې نن دې و میاشتې په کار راشي و کاله به راشي اته کاله به شل کاله به په کار راشي که واده ولا وکي بیا ستا په لاس نه راځي دا نو لہذا خپل بچي د قران او حدیث درس او تدریس ته کینوي زما عزتمندو ځکه چې ستا عزت به هم کوي او د بل عزت به هم کوي او پلاره تراشه وګوره خپل عالم بچي وګوره چې مدرسې نه راځي تعالی څه شي راوړي او هغه بل بچي دې هم وګوره چې مجلس کې نازک ته ولاړی هغه ناس هغه دومره ادم نشته څه شي زده کړي قران او حدیث هغه ته معلوم نه نو څه بیان کی نو الله رب العالمین دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین